أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اوس موږ د سوره بقره 44 نمبر آیات نه والا 46 نمبر آیات پورې بوایو. بسم الله الرحمن الرحیم. خرکاره دې نه مخکې موږ ویلو کنه چې مطلب منځونه قایموي او زکات ورکوي، د رکوع کوونکو سره رکوع کوي، استغوي مخکې اتأمرون الناس آیا تاسو حکم ورکوي. مطلب دلته سوالیه دغه دی کنه، آیا تأمرون تاسو حکم ورکوي الناس خلق ته بالبر د نیکۍ، وتنسون او هیروي انفسکم نفسونه خپل، وانتم او یې تاسو تتلون الکتاب لولئ کتاب افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه کار نه اخلئ. که په دې آیت کې دا وایي چې لکه ځین خلک یې که نه هغوی لکه پخپله باندې مطلب دا حکمونه نه پوره کوي، مطلب منځونه، زکاتونه، روژې، تراویح، لکه دا دغه نه کوي او کم فرایض دا چې دین دا نه کوي او نورو خلکو ته نصیحتونه کوي که نه چې دغه شانتې کوئ، خو لکه دا ډېره سخته ګناه ده. او بل دا چې لکه بني اسرائیل چې که نه یهودیان چې نو دوی به لکه دا اهل کتاب نه دوی به وایي چې لکه موږ سره تورات دی او په تورات کې دا راغلی دی او دا راغلی دی، لکه خلکو ته به یې دغه خبرې کولې او پخپله به یې پرې عمل نه کولو. لکه اوس ځینې خلک وایي چې مطلب انسان لکه پخپله په څه دغه باندې عمل نه کوي نو هغه لکه نه ده پکار چې بل ته حکم ورکوي که نه، نو دا ډېره مطلب غلطه خبره ده که نه چې مطلب نه دی. دا خو لکه دوه فرایض شوله که نه، لکه ګوره یو فرایض په قرآن کې خو راغلي دي که نه، امر بالمعروف ونهي عن المنکر که نه، لکه د نیکۍ حکم ورکوي او د بدۍ نه منې کول کوي که نه. نو لکه ګوره دلته اوس انسان لکه د نیکۍ حکم ورکوي او پخپله لکه عمل نه کوي، نو دا نه چې لکه د هغه ګناه لکه په دې لکه یو فرض هغه پوره کړلو چې خلکو ته یې د نیکۍ لکه د څه نه خبره هغه یې خلکو ته ووایي که نه، او بل دا لکه یو فرض یې پوره نه کړو نو لکه په دې کې په ګناه کې انسان راشي که نه چې لکه پخپله به عمل نه کوي، ښه ورته پته ده خو پخپله به عمل نه کوي. خو لکه دا غلطه خبره ده که نه چې ځینې خلک وایي چې لکه څوک پخپله عمل نه کوي نو هغه د بل ته نه ښایي. نو لکه ګوره خلک لکه چې بل ته نصیحت کوي که نه، د کېدای شي لکه هغه نصیحت دوران کې هغه پخپله عمل شروع کړي. لکه ځینې خلک وایي که نه چې لکه ګوره یو انسان پخپله لکه عمل نه کوي نو د هغه په خبرو کې اثر نه وي که نه، خو لکه دا هم کېدای شي که چېرې بل ته اثر وانه لري ته پخپله نصیحت کوي نو د پخپله باندې لکه په هغې عمل شروع کړي، یا دا چې لکه بل کس مطلب عمل شروع کړي که نه، نو لکه یو دغه چې دی نو فریضه چې ده نو هغه ادا شوله. الله دې موږ له دې دواړو فریضو ادا کولو توفیق راکړي. الله دې موږ ټول مسلمانانو خپل خاص رحم وکرم، آمین. نو واستعینو او مدد غواړئ بالصبر په صبر سره، والصلاة او په مانځه سره. لکه اوس دلته کې وایي که نه چې مطلب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې به لکه څه تکلیف راغی نو هغه به لکه صبر کوو، زر به یې لکه وضو به یې وکړله او هغه به لکه 2 رکعاته لمونځ به ادا کړو که نه، د الله نه به یې مدد وغوښتلو. لکه دلته کې بس وایي چې مطلب انسان باندې څوم تکلیفونه راشي هغه لکه بیماری په شکل کې که هر څه شکل کې دنیا کې خو قسم قسم لکه د پیسو تنګي شوله، که هغه بیماریانې شولې، هغه نور لکه دغه شوله بچو په ذریعه باندې که نه،
په انسان له پکار ده چې هغه صبر کوي او منځ ادا کوي، لکه د دې په ذریعه باندې الله رب العالمین د خلکو مدد کوي. لکه په دې کې دی خپل مدد مون کوي کنه په صبر او په مانځه کې. و انها او یقینا دا لکبیره لکه ډیره ګرانه ده کنه، الا مگر علی الخاشعين مطلب څوک چې خشوع کوي لکه د هغوی دپاره ګرانه نه ده کنه، علی الخاشعين په خشوع کوونکو باندې نه ده. بکاز دلته کې وایي کنه لکه د صبر کول او منځ کول دا خو لکه بعضې خلکو دپاره دا ګرانه ده، خو لکه کم چې خشوع خضوع کوي کنه د هغه په زړه کې لکه د الله دپاره خشوع خضوع مطلب د هغه په زړه کې د الله یری په الله باندې یقین کنه، نو هغه کس دپاره دا نه ده ګرانه. الله دې کوم ټول مسلمانانو خپل خاص رحم کرم وکړي او عمل کولو توفیق دې راکړي او خپل بچو ته د ښودلو توفیق دې راکړي. الذین هغه خلک یظنون چې ګمان کوي انهم یقینا دوی ملاقو ملاقات وکړي ربهم د خپل رب سره، وانهم او یقینا دوی الیه هغه طرف ته راجعون رجوع وکوي. لکه څوک خلک چې مطلب دا ګمان کوي کنه چې آیا قیامت پر راځي او موږ ټول به الله لکه واپس پر راجمد کیږو او الله طرف ته به ودرېږو، الله پاک سره به ملاقات کوو. لکه څوک چې مطلب دا ګمان کوي کنه چې لکه آیا موږ به الله طرف ته به ټول واپس کیږو، نو د هغه لپاره دا کارونه بالکل نه دي ګران. بس صحیح شو، دا به یو ځلې به بیا وکړو، دا لفظي ترجمه به ووایو. اتأمرون الناس آیا حکم ورکوئ تاسو خلکو ته، ناسا خلکو ته، بالبر د نیکۍ، وتنسون او هیروئ انفسکم نفسونه خپل، وانتم او یې تاسو تتلون چې لولئ الکتاب کتاب، افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه کار نه اخلئ. دلته هم دا سوال یې دغه راغی که نه آیا واستعینو او مدد واخلئ بالصبر د صبر سره، والصلاح او د مانځه سره، وانها او یقینا دا لکبیرة ډیره ګرانه ده، الا مگر علی الخاشعين په خشوع کوونکو باندې نه ده ګرانه که نه. الذین هغه خلک یظنون دا چې ګمان کوي انهم یقینا دوی ملاقو ملاقات وکړي ربهم د خپل رب سره، وانهم او یقینا دوی الیه هغه طرف ته راجعون رجوع کوونکي دي، رجوع وکړي. صحیح شوه، نو پوره ده. فی امان الله.